हाउजी नहीं भूला भूत खुशविना। अस्सलाम वालेकुम इज्जतमندو، تاسو د دې معاذ صاحب دا ټپې واورئ او د دې ټپو په دوران کې یو هلک راشي د ده د سر نه پټکی لرې کړي، نو دغه هم وګورئ، بیا به پرې زه هم یو څو خبرې کوم او تاسو به هم پرې کوئ. हाउजी नहीं भूला भूत खुशविना। हमाद जल जल सिंगली कनाटी भरणा वाली वाली दिगना माता दिखला लाल राया को मौला दिवाला हाउ जंगी दली कदमुना। देर म्हणा समाज मंदिर हम देर म्हणा जमाना से प्रत्येक उसमें दे माते एहतराम करी दे मजहब ते एहतराम करी चा समारोह दे और सब पदे खबर वाले ब्याम खुशाले जमा ब्याम पे खुशाले देर म्हणा साथ को ملګرو، تاسو دغه هلک ولیدو څنګه چې معاذ صاحب ټپې کولې په هغه دوران کې ورغلی او د هغه د سر نه یې پټکی لرې کړو، نو یقینا ده ډېره زیاته د بهادرۍ جرأت کړی دی چې د ده د سر نه د دغه ټپو په دوران کې پټکی لرې کړو. د ده خپل دین او مذهب سره خپله مینه وساتله او د هېچا هم پروا ونه کړه په دومره محفل کې حال کې چې په دې کې به سیاستدانان هم ناست وو، ځکه چې دا خو هغه د ډمانو کلاسروم دی که نه، او دا سیده ورغلی پټکی ته لرې کړو. یقین وکړئ وس مې نه کېږي ګینې ده ته ما د انعام اعلان کوه. او ملګرو، مفتي معاذ صاحب چې کوم دی، زه ده ته وایم چې کم از کم ته د خپل نوم سره مفتي لیکي، په ځان د مفتي نوم ایښې، نو ته ولې د مفتیانو او د علماو دغه ټول ولې بدنامې؟ دا خو زمونږ غوندې ساده باده عوام د علم سره نشته، هغه به هم وایي چې ګنې راشه د علما ټپې کوي پکې چینکۍ یا د دیدنونه او خولې او شونډې وایي به ګنې دا به په دین کې حرام نه وي. او بله خبره دا ده ملګرو چې د ده په باره کې ما اورېدلې وي دا چې کومو محفلونو کې کښېني نو په هغې کې دا خبرې کوي چې ټپک جایز ده او داسې دلیلونه هم پیش کوي چې اسلامي مدارسو کې د شعرونو کتابونه هم پراته او نو هغه هلکه اخو څه د ټپو د سندرو خو نه دي، د عربۍ د اشعارو د هغې چې ما څومره معلومات وکړو هغه صرف په دې طور استعمالیږي چې د مدرسې طلبه د عربۍ هغه طرز ترتیب وپېژني. نو دا اوس په محفلونو کې خلکو ته وایي چې په مدارسو کې هم د شعرونو کتابونه ویلی کېږي، نو ته اوس دا وضاحت نه کوې چې هغه د دې دپاره چې دا طلبه عربي صحیح زده کړي. او د افسوس خبره دا ده چې بیا به دا خلک وایي به ګنې دا ټپې او دا شعرونه دا هم زمونږ په دین کې شته دی، څه علماو رانه پټ کړي. مفتي معاذ صاحب د هغه خپل ژوند دی کار څه کوي، خو باید د مفتي نوم پرې پروت دی، نو موږ ځکه په دې باندې خفه کېږو. او بل دا د پټکي خلاف او د سنتو خلاف د ده سره دومره علم دی نو د ده سره دا نه ښایي. او د کوم ملګرو چې دا مظاهره کړې ده نو ډېره د بهادرۍ مظاهره کړې ده او بالکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره مینه ساتلې ده، دا جرأت یې کړی دی، ورغلی پټکی ته کوز کړی. زه دې ورور ته سلام پیش کوم، ډېره زیاته د بهادرۍ مظاهره کړې. ملګرو، نور ویډیوز دپاره بشیر خان آفیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ، بله ویډیو کې به ملاویږو. ډېره مننه.